دې ځای نه لیګل ایڈمنسټریشن یا بورډ اف گورنرز ایله دا پکار دي چې هغې ډایرکټ انتظامي سره خبرې وکړي چې تاسو موږ ته یو لیټر ولیکلو نو موږ خپلې خبرې ته پرېږدئ تاسو ولې انټرفیرنس چې انتظامیه بیا زه د الفاظ ویم چې زموږ دپاره ډېره قابل احترامه ده دا په دې ضلع کې زموږ مشران دي دلته که څه مسایل هم راځي دا خلک به ورته ودرېږي مخنیوی به یې کوي نو که دا خلک د عدالت د حکم احترام نه کوي نو یو عام سړي نه دا توقع زه کولی شم چې هغه دا ورکړه او دا دې دلته کې هر څه دا کار وکړو پرېږده سړیه دا خو ورڅه خبره نه أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه په حیثیت وکیل محمد فارمیسی تاسو سره مخاطب یم بیسیکلی محمد فارمیسی تاسو نه پټه نه ده د دوی په ټول ملک کې ډېر شاخونه دي او د ډېر وخت نه نوښار کې قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې دوی د فارمیسي هغه خدمات انجام او زه صرف په دې وجه تاسو مخکې ته راغلی یم چې نن هم ما د عدالت نه یو واډر راغوښتی دی هغه زه تاسو سره ډسکس کوم فیکچوال سایډ باندې څه دي هغې باندې دومره ډېرې خبرې شوي دي او که پریس کې دي که عام دي زما خیال دی چې هر سړی خبر دی خو لیګل سایډ باندې به زه لږ غوندې تاسو ته بریفینګ ځکه کوم چې که موږ د عدالتونو کې ولاړ یو د خلکو دپاره انصاف غواړو یا د قانون بالادستي غواړو نو زموږ په هغې کې یو رول وي بیسیکلي زه د محمد فارمیسي د ډېر وخت نه په طور لیګل اډوایزر د دوی په عدالتونو کې د دوی دپاره پیش کېږم او د دوی چې کوم کیسز وي نو هغه زه هینډل کوم نو ما ته ځکه د دې واقعاتو پوره علم دی دې باندې به زه وروستو راځم خو تاسو ته صرف یو خبره کوم چې په دې ملک کې زموږ یو آیین دی یو قانون دی او بیا په قانون کې د هر چا خپل خپل اختیارات دي خپل خپل لیمیټیشنز دور دا که تاسو ته یادېږي کله چې د 2015 وایي هغه ایم ټي آی اکټ 2015 د لاندې دا څومره زموږ اسپتالونه چې دي په دې کې زیاتر لوی اسپتالونه هغه د هغې د لاندې دی راوستل او د هر یو اسپتال دپاره خپل یو بورډ اف ګورنر جوړ شو هغه بورډ اف ګورنر د لاندې د هغه اسپتال اندروني څومره معاملات چې دي هغه روان شو تاسو ته پته ده چې په نوښار کې پهله بورډ اف گورنر زمونږ د نوښار پکې ډېر خلک وو زمونږ ظفر الله خان د هغې چیرمین و بیا ګلریز خان د هغې چیرمین و داسې مختلفو اوقاتو کې خلک راغلي دا ایم ټي آی اکټ ته لاندې د دې بورډ اف گورنرز ټولې ذمه دارۍ وي چې هغوی په دې اسپتال کې تمام معاملات چې څومره وي د هغې ذمه دار هم هغوی وي او د هغې جوابدeh هم هغوی وي او هلته که ایڈمنسټریشن وي هغوی سره د هغوی کوارډینیشن وي د هغوی پوښتنه وي په دغه حالاتو کې که موږ وګورو نو دا یو اټانمس باډي شوه څنګه چې تاسو ته ښکاري کنټونمنټ کې یا ډېرې نورې ادارې دي چې هغې کې د چا عمل دخل نه وي بلکې هغه ځان له یو اټانمس باډي وي او د هغې دننه څونه معاملات چې وي هغه د یو قانون د لاندې روان نو د دې ایم ټي آی اکټ د لاندې دا بورډ اف گورنرز چې دی دا هم د دې دپاره راځي چې د اسپتال کې تمام معاملات چیک اینڈ بیلنس هغه د دوی په لاس وي اوس د بورډ اف گورنرز چې کله وي دی که چا سره معاهده کوي که اپاینټمنټ کېږي که دلته سم کېږي هغه دی کوي پای کې د بل چا کار نه د محمد فارمیسي ړومبنۍ چې کوم معاهده شوې وه اګریمنټ شوی و اکارډینګ ټو لا هغې کې هغوی باقاعده یو بیټ یې وکړلو د هغې مطابق دی ته په 2018 کې دا معاهده میلاو شوه دی فلو وکړه هغه کار دی روان کړو ټایم ختم شو دی ایکسټینشن نشته خو چې کله هغه ایکسټینشن وشو یو بل بورډ اف گورنرز راغو بدل شو
هغه باغي objection وکړو د دې په عدالتونو کې کیسز روانو in the meanwhile هغه کیسز کې بورډ اف گورننس د سره کې ناشته دوه خبرې وکي او دا موجوده اګریمنت چې کوم شو دا د سره وشو چې دا غي مطابق 2028 پورې دایته معاهده وشولا او دایته ورکړه اوس تاسو یو خبره وکړه په هسپتال کې دنه چې څنګه ما تاسو ته وی چې د بورډ اف گورننس دا اختیاراتو پورا پالنه وي هغه کې بل هیڅ انټرفیر نشي کولای دا فارمیسی خو پرې دی چې هلته کې د کار پارکینګ خبره وي دا هم بورډ اف گورننس کوي هلته که د سیکیورټي والا خبره وي دا هم بورډ اف گورننس کوي دا چې څومره دي خبرې دا هغې کوي دی سره د بورډ اف گورننس په وینا باندې د هغې په اجازت باندې یو معاهده وشو ټیک ده غلطه ده دا یو بیا خبره خو بورډ اف گورننس وکړه اوس د هغې نه پس یو حالات را پیدا شو ستاسو مخکې زه صرف دا وایم چې اے سی یا ډي سي یا نور څه څونه انتظامیه ده موږ ټولو دپاره ډېر قابل احترام دي ځکه چې هغه زموږ په دې ضلع کې ناست دي نو دې دپاره ناست دي چې یاره موږ امن کوو خو که کله هغوی د اټانومس باډي دننه ځي او په هغې کې هغې انټرفیرنس کوي ستاسو په خیال بیا به څه جوړېږي دا خو دا داسې شوه چې یو اداره لاړه او د بلې ادارې په منځ کې ورننوته اختلاف شروع بل دا چې که دغه ځای کې سکین یو ساعت دپاره ووایو یو سړي کمپلین وکړو نو پکار دا ده انتظامي لا چې هغوی بورډ اف ګورنرس ته ولیکي چې بھائی مونږ ته دا کمپلینټ راغلی دی او د دې کمپلینټ په نظر کې تاسو مهرباني وکړئ په دې شي نظرثاني نو که هغوی په هغې نظرثاني کوله نو بلکل به یې ټیک کوله ولې چې یې سره اختیار اوس په ګیټ دننه یو سړی ځي او یو فارمیسي هغه لګېدلې ده هغې ته غلط وایي یا سم چې کوي هغه چې هلته په موقع باندې سم کړي زاړو باندې خبرې نه کوم ځکه زما فیکټ سره کار نشته زه په لیګل سایډ باندې خبره کوم نو اول خو دا دی چې قانوني طور هغه سره دا اختیار نشته چې هغه د دې هسپتال په چاردیواری کې دننه ورننوځي او د یو بلې خودمختارې ادارې چې د هغې باډي موجوده ده او په هغې کې انټرفیرنس کوي دا یو خبره بیا دویمې خبرې ته راځم ډېره امپارټنټ ما دپاره ډېره ضروري هر کله چې موږ دې عدالت ته لاړ شو او عدالت کې موږ یو دعوه او په هغې کې موږ ته عبوري حکم میلاو شي تاسو په دې ټول پوهېږئ چې عبوري حکم که سټې وي یا بل څه اړ وي خو د عدالت د حکم احترام کی یو قسم دا قانون نه بالادست نشته دا هغه هر څوک دی قانون زموږ دپاره د ټولو نه اوچت دی کله چې دا واقعیات دوی ته پهله د دې انتظامي د طرف نه یو لیټر ولیکلی شو او د هغې جواب دوی ټیک ټاک ورکړو او دغه شانتې چې کوم د هسپتال ایډمنسټریشن دی ایم ورکړو چې جناب دا زموږ اندروني معامله ده موږ باقاعده دوی سره معاهده کړې ده او دا ټول هر څه قانوني شوي نو چې کله دا وشو نو د هغې نه پس هم ده چې کله یو بل لیټر ولیکلو نو دوی سره دا یره پیدا شوه او دوی ما ته وویل چې یاره هسې نه سبا څه بدمزګي جوړه شي نو مهرباني وکړه موږ له عدالت نه تحفظ واخلو زه لاړم دا ما سره دعوه ده ما دعوه وکړه او په هغه دعوه کې ما هغه لیټر لومبنی چې کوم اسسټنټ کمشنر جاری کړی هغه د هر شهري حق دی هر څوک ورته یو حکم جاری کړي او هغه وایي چې یاره زه ترې اګري وکړم نو هغه عدالت ته تللی شي نو زه عدالت ته لاړم عدالت کې ما هغه خپل چې څه ګزارشات څه ریکویسټ ما وکړو عدالت زما هغه ټول کیس ته وکتل او ما ته یې سټې جاری کړه سټې جاری کړه او سټې څه وه په دې هم تاسو پوهېږم ما دعوه دا وه چې ایډمنسټریشن یا بل څوک هغه دې د هسپتال په اندروني معاملاتو کې هېڅ قسم مداخلت نه کوي هېڅ قسم چیړ دی نه کوي ځکه چې ما خپل جواب کې هم درته دا لیکلي وو ما خپله دعوه کې هم دا لیکلي چې د ایم ټي آی ایکټ 2015 د لاندې دا صرف د بورډ اف گورنرس اختیار دی دا د بل چا اختیار
هغه دعوه ما وکړه سټې میلاو شوله باقاعده د هغه سټې سروس وشو او هغه سروس نه پس دی بیا یو بل ډېره انټرسټینګ خبره تاسو ته کوم د دې اکشن نه مخکې دی یو لیټر لیکي اما سره په ریکارډ د تاسو ته به حواله کوم او هغه بورډ اف ګورنرز ته لیکي عمده انتظامیه عمده اسسټنټ کمشنر صاحب دی یو لیټر لیکي او هغه بورډ اف ګورنرز ته لیکي چې دا کوم دلته کې بهر دا فارمیسي ده نو دا ایلیګل دا لري کا د دې خبرې مطلب دا شو چې انتظامی په خپل دا ایکسپټ کو چې دا زموږ کار نه دی دا کار د بورډ اف گورنرز دی نو تا چې لیټر هغې ته ولیکلو نو تاله پکار و چې انتظار وکړي یا تاله پکار دی چې ته ډایرکټ بورډ اف گورنر سره رابطه وکړي چې بھائی ما دا لیټر تا ته لیکلی دی تا خو ماله څه جواب رانه نو بجای د دې چې دې د هغې انتظار وکړي هغې سره رابطه وکړي په 4 تاریخ باندې اوس دا لږونه ډیټس تاسو ته زه کوم په 2/7 باندې د هغه سټې ایکسټینشن کېږي چې کوم عدالت ورکړې ده او کومه پورې کېږي 15/7 پورې کېږي اوس هم هغه سټې روان ده 2/7 نه بل ډیټ پکې 15/7 شو 4/7 باندې دی راځي او دی وایي چې موږ دا لرې کوي موږ ورته سټې ښیو نه منم موږ ورته وایو دا د بورډ اف ګورنرز کار دی ما سره معاهدې شوي دي نه منم د هغه جواز صرف دا دی چې بهر ما ته روډ باندې زه ډېر په احترام سره روډ بندېږي بهر څه مجرمانه کاروایانې کېږي دا د انتظامي کار دی انتظامیه به خامخا د دې روکتام کوي دې سره اسپتال کې دننه د ایډمنسټریشن یا د عام سړي کار نشته هغه کار د انتظامي دی که روډ بند شوی دی روډ کولاول یا د هغه خلک مشکلات چې څنګه دي هغه اورېدل هغه هر څه د انتظامي کار دی خو کمال خبره دا ده چې هغه راځي او د عدالت د سټې باوجود هغه یو اکشن کوي هغه اکشن زما په نظر کې ټوټلي غلط دی زه یا ما سره ناست زما څومره ټیم چې دی دا څومره وکلا صاحبان دي دلته ما سره سینیر وکیل نعیم خان ناست دی وقاص خان ناست دی زموږ په نظر کې چې عدالت کله سټې جاري کړي irrespective of the fact چې آیا دا سټې عدالت ټیک جاری کړی ده یا غلط یې جاری کړی ده ډېرو کیسونو کې عدالت سټې جاری کړي وي او لیټران هغه دعوه خارجه شي خو هغه ټیم سره چې کله عدالت سټې جاری کړي نو د هغې احترام په ټولو لازم دی نو چې کله دې ورور ته یا زموږ دې مشر ته دته دا سټې وښولی شوه نو د دې احترام پکار ځکه د دې احترام د جوډیشري احترام د دې احترام د قانون احترام نو چې یو سړی د سټې آرډر یا د عدالت د یو حکم احترام نه کوي نو هغې ته مونږ بیا څه وایو چې دا مونږ وایو چې دا سړی د توهین عدالت مرتکب شو چې هر څوک وي د عدالت د کوم حکم چې څوک خلاف ورزي وکړي نو دا د عدالت د حکم خلاف ورزي ته وکړه او ته د توهین عدالت مرتکب شو نن ما چونکې په منځ کې دوه چوکیانې راغلې د هغه دوه چوکیانو په وجه عدالتونه بند وو نو ما پرون توهین عدالت په عدالت کې ما عدالت کې فایل کړو توهین عدالت سره ما یو درخواست وکړو چې د موقع ملاحظه دې وشي چې د سټې باوجود کوم اکشن شوی دی چې هغه عدالت ته مخکې راشي او ورسره مې دا درخواست وکړو چې جناب مهرباني وکړئ فردر د انټرفیرنس نه دا سړی منع کړي عدالت دوباره هغه آرډر وکړو بیلف ته ډایرکشن وکړو چې ته لاړ شه او اسسټنټ کمشنر ته موقع ته لاړ شه او هغې دې نه خبر کړه چې عدالت په دې کې سټې آرډر جاري کړی دی دې کې به هېڅ قسم انټرفیرنس نه کوو سیکنډلي موقع ته هغه لاړو هغه تصاویر هغه چې کوم پرون کوم اول ورځ 4 تاریخ باندې کوم اکشن شوی دی هغه ټول ریپورټ به اوس عدالت ته مخې ته راځي
دا خو بیا وروستو خبره ده هر سړي سره پوره قانوني تو دا هغه حق دی چې که د هغه خلاف یو درخواست راشي هغه به د هغې جواب هم ورکوي هغه به خپل دلایل هم پیش کوي چې یاره که زه هلته تللی یم نو په څه وجه تللی یم ما سره څه قانوني جواز و دا خبرې خو به عدالت کېږي په دې باندې خبرې نشو کولی صرف دا یوه خبره زه بیا کومه چې که عدالت کله حکم وکړي نو د هغې پوره احترام پکار وي او که فرض کا زه دا وایم چې انتظامیه بیا زه دا الفاظ ویم چې زموږ دپاره ډېره قابل احترامه ده دا په دې ضلع کې زموږ مشران دي دلته که څه مسایل هم راځي دا خلک به ورته ودرېږي مخنیوی به یې کوي نو که دا خلک د عدالت د حکم احترام نه کوي نو یو عام سړي نه دا توقع زه کولی شم چې ابا دا دې ورکړه او دا دې دلته کې هر څه دا کار وکړو پرېږده سړیه دا خو ورسره خبره نه نو زه دا وایم چې دا احترام په ټولو لازم دی او که عدالت دا حکم وکړو چې ماسکې خارجه کا او بیا د هغې نه پس ته سیکشن کې حالانکې بیا هم زه والی او سهار لدی بیا ما فیصله ویم سهار لدی دا انتظامیه لاړې شي کنټونمنټ بورډ ته دې ننوځي هلته دې هغه ته ووایي چې دا فلانې شی تا غلط کړی دا لرې کړه آیا کنټونمنټ بورډ یو خپله باډي ده د هغې خپل ممبران دي د هغې خپل یو بورډ دی د هغې وایس چیرمین دی سټیشن کمانډر د هغې چیرمین دی ایگزیکټیو افسر هلته ناست دی دا د هغې اختیارات دغه شان دي د ایم ټي آی اکټ لاندې د دې خپل یو بورډ دی هغې خپل چیرمین دی خپل اډمنسټریشن یې دی هغوی هلته چې سم کوي هغه به هغوی کوي موږ نشو کولی که د هغې خلاف څوک ځي نو هغه به مخکې ځي هغه کیب راته تللی شي هغه صوبایي حکومت ته درخواست کولی شي هیلث ته کولی شي هغه هلته تللی شي او هغه به هم ترو بورډ اف ګورنرس راځي ای به بیا هغې ته غلط او ټیک وایي سو دا څومره واقعات چې وشو ناخوشګوار واقعات به زه ورته ووایم دا نو کېدل پکار ځکه چې دا عدالتونه دي که دا انتظامیه ده دا زموږ دپاره زه وایم چې موږ پکار ده چې په دې فخر وکړو چې یاره په یو ضلع کې داسې انتظامیه وي چې عوام ته ترې مسایل نه راپېښېږي چې عوام ته ترې مسلې نه جوړېږي داسې لاقانونیت ته نه ځو چې عدالت یو حکم کوي او بل سړی وایي زه یې نه منم نو ډېر په دغه سره ما سره چونکې ایم ټي آی اکټ هم شته دی موجود دی زه به تاسو له درکړم هغې کې هم ټول وضاحت دی چې باډي به څنګه جوړېږي بورډ اف ګورنرز به څه وي د هغې اختیارات به څه وي دغه شانتې عدالت کې یو څیز کې سټې ورکړي او هغه وایي چې هېڅ قسم انټرفیرنس به نه کوئ او بیا د هغې خلاف ورزي کېږي نو په هغې باندې هم قانون واضحه دی چې که فرض که د سټې خلاف ورزي وشي نو کوم طرف ته به مونږ ځو نو دا ټولې خبرې د دې نه علاوه چونکې محمد فارمیسي والا سره بلکل اختیار دی که د هغوی نقصان شوی وي نو هغوی ډیمیجز دعوه هم کولی شي که د هغوی نقصان شوی وي یا هغوی دې ته یو غیر قانوني دغه وایي اکټ وایي ای د هغې خلاف هره دروازه کټکټاولی شي هغوی فوجداري مقدمې ته هم تللی شي دا ټولې خبرې هغوی سره دا دروازې ازادي ځکه موږ یو جمهوري ملک کې اوسېږو دلته کې د قانون بالادستي ده شکر الحمدلله عدالتونه ښه ټیک ټاک کار کوي لګیا دی دا دنیا چې په کچرو کې ناسته ده نو همدغې ته ناسته ده چې هغه دروازو نه د انصاف توقع ده نو زه دا وایم چې که مونږ دغه شانتې په دې قانون باندې خپې ږدو او مخکې ځو نو بیا به د معاشرې نه یا د ځای نه به د ځنګل قانون جوړ شي او بیا به مونږ دا خبره نشو کولی چې یاره څوک به ځي او هغه ته به انصاف میلاوي